د اورلوډینګ د پابندۍ د وجنه په زیاتکر شیزونو کې اضافه راغلی ده. که تاسو د سیمټو تپوس وکئ، د سیخ تپوس وکئ، دغه شانتې د خروسکو د سامان تپوس وکئ، نو په هغې کې لږه ډېره اضافه راغلی ده. د سیمټو په بورې کې چې دی د 100 روپو پورې چې ده په هغې کې اضافه راغلی. دغه شانتې په سیخ کې اضافه راغلی. دغه شانتې نور کوم شیزونه چې راځي د ښکته نه په هغه شیزونو کې چې دی د دې د وجې نه اضافه راغلی ده. کم یو ګاډي چې به سامان راوړو هغه سامان چې دی هغه اوس 2 ګاډي راوړي، نو د هغې کرایي چې د هغسې واشي ده، نو د دې د وجې نه دوکاندارانو چې دی په هر شي کې هغه اضافه کړې ده او د هغو دغه اضافه چې ده دا جایز ده، ځکه چې هغو ته هغه شی چې دی اوس ګران میلاویږي. لکه کم ګاډي چې به سامان راوړو نو هغه سامان اوس په 2 ګاډو کې راوړه کېږي، نو په هغې باندې د کرایي اضافي روپۍ راځي، نو د هغې د وجې نه په دغه شیزونو کې چې دی اضافه راغلی ده. بل حکومت دا وینا کړې ده که چا اورلوډینګ راغستی نو د هغه چې کم سامان سیوه راغستی نو هغه سامان چې دی هغه به سرکاري کېږي. جرمانه هم دغه ده، لکه اروپو کې د هغې جرمانه نشته، خو کم شیزونه چې سیوه راغستې نو هغه سیزونه چې دي هغه به د هغه نه سرکاري کېږي. نو ځینې کسان وایي چې په سیمټو او په سیخ کې چې ده په دې کې اضافه راغلی ده، نو هغه د دې د وجې نه اضافه راغلی چې په اورلوډینګ باندې چې دی په هغې پابندي لګولې ده. بل که تاسو کم ټرکونه چې ده سیمټ راوړي یا سیخ راوړي هغې ته تاسو وګورئ نو هغه اوس نیم په نیمه چې دي هغه یې کم کړي دي. دغه شانتې که د غنمو راتلل د هر شي ټرکونه چې دي هغه به پل راتلل نو اوس هغه چې دي هغه نیم راځي. نو دا د حکومت د طرفه یو پابندي لګېدلې، نو د دې د وجې نه د خروسکو په سامان کې او کم سیخ سیمټ چې دي نو په دې کې ورسره اضافه هم راغلی ده.